بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله مونږ راغلیو د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ باغ ته. په دې باغ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 300 بوټي په خپل لاسونو مبارک کړلي دي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 دعاګانې کړې وي. لومبه دعا په مال کې د برکت شه، دویمه دعا په اولاد کې د برکت شه، دریمه دعا په عمر کې د برکت شه. فرمایي چې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ عمر د 1.5 کالو نه برابر و. په مال کې برکت دا و چې په مدینه منوره کې د ټولو باغونو کجورو به په کال کې یو ځل میوه کوله، او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ باغ به په کال کې 2 ځله میوه کوله. او په اولاد کې برکت دا و چې سره پاسه 200 بچي نوسان وسو سره دا د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا 3 وړ دعاګانې د هغه په حق کې قبول شوې. دا ګورئ جی دا کوی دی په دې باغ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه اوبه نوش کړي دي. دې نه بهر چې کوم دی نو بئر فقیر دی، بئر فقیر هغه هم د دغه باغ یوه حصه ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې نه اوبه نوش کولی، او د هغې د اوبو تعریف هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی. سبحان الله.